أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د دې مسجد سره مې محبت یو دلی شوق شغف و ځکه چې زموږ والد صاحب ګلې او زموږ چې څومره ترونه دي هغوی دلته علمي سیراب حاصل کړی دی او زموږ دلته عقیدت دی. زه چې د جومات ته راننوتم مفتي صاحب نو غونه مې زیګ زیګ شو او ډېر بل شان غونده کې کیفیت راته محسوس شو. یو مې چې تاسو ولیدئ نو په تاسو باندې مې مینه ماته شوله او بل په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ والد صاحب ګلې دلته اوقات وختونه تیر کړي دي د مطلب په کوم وخت کې چې هغوی علم حاصلو او د علم شمع هغوی د دې ځینه هغوی ته بله شوې ده. نو ستاسو په صورت کې مې چې یو بهترین انسان ولیدو نو زړه ته مې ډېر زیات سکون میلاو شو. مفتي صاحب مختصر غونته کې څه خبر راته وکړه په 2 ټوکه الفاظو کې. زموږ د حاجي د جومات چې دی دا په 1926 کې په 5 فروری د جمعې په ورځ باندې د دې سنگ بنیاد مشرانو ګدلی و ماشاءالله او د هغې نه چې دا په دې 2026 کې په 5 فروری باندې د دې 100 کاله د دې جومات چې پوره شو ماشاءالله. په دې کې ماشاءالله زموږ د تغبې او د مردان ضلعې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عبدالرحمن صاحب دامت برکاته العالیه او دغه شانتي غوړ اکابرین چې دی په دې کې دلته تحصیل علم چې دی حاصل کړی دی او د دې د هغې پوزې کم دغه چې دی سعادات دی هغه د دې نه وړي دي. غوړ علما چې دی دا د برو علاقو چې دلته راغلي دي او دلته د خپل علم سفر د آغاز د دې جومات نه کړی دی او دلته کې هغې چې دی خپل سبقونه د دې ځای نه چې دی تغبې په څونه مدارس دي د هغې کې د دې ځای کې به دوی پاتې کېده او هغې مدارسونه به دوی علم حاصله و. دلته کې به هغوی دغه شانتې خطابت به هم کولو دغه رنګې امامت به هم کولو او ډېر غټ علما چې دا د دې ځای نه فاضل شوي دي او دغه رنګې دغه شان چې تاسو څنګه وفرمایل ستاسو والدین او دغه رنګې چې کوم مشران دي هغې هم د دې ځای نه دا چې دی دلته خپل د علم سفر آغاز د دې نه کړی دی نو الله دې د هغې قبرونه په خپل نور باندې منور کړي او د هغې کم د دین دپاره ستړي تېر کړي الله دې خپل بارګاه کې قبول کړي او الله دې هغې هغه کم دغه چې دي برکات دي الله دې په تاسو باندې قایم دایم ولري او د هغې په خاندان باندې قایم او دایم ولري. مفتي صاحب خبره لږه واضحه شي چې د ناظرین چې کوم زموږ ملګري دي او زموږ ورونه دي زموږ د خاندان خلک دي مشران دي دا جومات پخوا په یو نوم باندې یادېدو نو اقا نوم زموږ د مشرانو په ذهن کې دی چې تاسو په خپله باندې ووایي دې ته چې دی نو یو پخوا چې دی د مشرانو دلته کې د څرمنو دوکانونو د څرمنو دوکانونو په وجه باندې دا د قصابانو جومات باندې مشهورو او بعد کې ولې چې دی بیا نوم کې شو مسجد مصطفی لکه څرنګه چې تاسو په دې بار ګیټ باندې وکتلو په دې باندې مسجد مصطفی دا لیکلی شوی د هغې نه پس چې دی بیا د دې کمیټۍ والا د دې نوم چې دی کم کس چې په خپلو لاسو باندې د دې سنگ بنیاد ګدلی و نو هغه چې و رحیم ګل نیک و هغې په نوم باندې چې دی دا جومات چې دی په هغې سره منسوب کړلو نو اوس چې دی دا مرحوم رحیم ګل نیک په نوم باندې چې دی دا جومات اوس دا مشهور دی او په دې مین روډ تغبې باندې دی د دې 100 کال چې د دې پوره شو او دغه رنګې د دې په دې 100 کالو کې چې دی نو تقریبا 3 وارې د دې چې تعمیر شوی دی. یو وار چې دی زموږ د راتلو نه مخکې چې دی یو پیره چې دی د دې تعمیر شوی او چې کله زما د راتلو نه پس 2 پیرې چې دی د دې تعمیر چې دی د دې جومات وشول دوباره. مفتي صاحب دلته داسې څه کمال دی چې دومره علما او دومره لوی شخصیات اشخاصو دلته وخت تېر کړی دی او خلکو ته ډېرې زیاتې کامیابیانې میلاو شوي د دې څه خصوصي وجه چې دی دا سیري ده او د دې سیرۍ کې چې دی دې کې به سړی ډېر په احتیاط اوسېږي د دې ډېر غټ برکات دي او کله چې انسان د دې ځای د هغې دغه خیال لحاظ وساتي نو الله هغې کامیابی نو دغې مشرانو چې دی دلته وخت تېر کړی دی نو د دې علاقې چې دی
ډېر زیات خیال یې ساتلی دی او ډېره په سادګۍ سره خپله زندګي تېره کړې وه نو الله ورله ځکه دغه غټ غټ مقامات هغې له ورکړل. مفتي صاحب بله خبر مې ذهن کې دا راځي چې دا تاسو څه داسې دعا کړې ده د مور و پلار دعاګانې در سره دي چې تاسو په دې جومات کې امام شوئ او دلته تاسو دا سعادت حاصل کو دا داسې څه وجه کېدی چې دغه سعادت تاسو ته میلاو شو؟ اصل کې چې دا ستاسو غوندې د علماو د بزرګانو دعاګانې وي د والدینو دعاګانې وي ځکه چې ما زموږ په خپله باندې د خپل والد محترم ډېر خدمات کړي د والدې ډېر خدمات کوم او زما نورو ته هم درخواست دی چې کومه کامیابي د والدینو په دعا باندې میلاویږي هغه په بل څه باندې نه میلاویږي نو صرف د والدینو او د علماو دا خدماتو په وجه باندې د هغې نه چې کومې دعاګانې دي دا د هغې ثمره ده چې الله پاک دې جومات کې چې زما د امامت چې دی دغه وکړو دا تقریبا چې زما دلته کې دا 14 کال د امامتۍ دی. اچھا مفتي صاحب یو بله خبره مې ذهن کې دا راغله چې ستاسو کله ملاقات وشو یو خو زما زړه ډېر زیات خوشحاله شو د لرې نه مې ولیدی هغه سرور راته حاصل شو. دویم زه ستاسو سره کېناستم نو چې تاسو کومه خبره وکړله چې ما په نن جمعه کې د علماو په تقدس باندې او د هغې چې کوم عزت دی په هغې باندې مې بحث وکړو نو زما ذهن ته دا راغله چې حقیقت کې مفتي صاحب د علماو په دعا کې دی چې دوی په علماو باندې څومره خفه کېږي نو زما دقه ذهن کې دا راز و چې مفتي صاحب به دا وایي چې ما ته د علماو دعاګانې دي آیا دا حقیقت دی جی؟ بس زیره چې حقیقت دی خو زما ټول علماو ته دا خواست دی که د هرې پارټۍ سره د هر تنظیم سره تعلق ساتي او عالمي هغه که د اهل حدیث والا سره که هغه د جماعت اسلامي والا سره که د هغه د جمعیت علماء اسلام والا سره که هغه د تبلیغ حضراتو سره خو د هرې طبقې سره ساتي مونږ ټول علما چې یو دا د انبیا علیه السلام وارثان حسابېږو لهذا چې مونږ څه وکړو د الله د خوږ نبي صلی الله علیه وسلم د وارث دفاع چې دا مونږ خپله فریضه وګڼو او د دې دفاع مونږ په خپله وکړو او د دې اصل کې د خلکو ته مونږ د دغې غونډې چې کم سازشونه عالمي سطح باندې شروع دي د علماو خلاف یا دغه رنګې علاقایي سطح باندې شروع دي او زمونږ دا کم عمر نوجوان چې دی د دې نه څه کوي د دې علماو دغه صحبت نه دا بل طرف ته اړوي نو لهذا چې مونږ دې لپاره دا کوشش وکړو چې د دغه علماو په نګرانۍ کې د دغه نوجوانانو ذهن سازي مونږ وکړو چې هغې څه وکړي د هغې علماو د هغه بددعایۍ نه بچ شي او د هغې چې کومه یو بل څه د دیني نسبت دی چې د هغې څه وکړي د هغې په وجه باندې واپس د دغه صحبت ته راشي او یو بل سره مینه محبت پیدا شي. مفتي صاحب ستاسو وسیع النظر ته سلام ډېر زیات خوشحاله شوم راته مې ډېره زیاته تسلي میلاو شوه داسې علما ډېر کم میلاویږي په نن سبا دور کې چې د هغې دومره وسیع نظري وسیع سوچي او د قوم او د عوامو خدمت او د علماو خدمت او د قرآن خدمت کوي نو مولانا صاحب ډېر زیات خوشحاله شوم زړه ته مې روحاني سکون میلاو شو او مننه غواړو چې تاسو رالې زموږ خواته تاسو زموږ میلمانه او زه امید لرم چې ستاسو مشران چې دي یا زموږ مشران دي او ستاسو دا کم لګن چې کم ستاسو مینه وه زه دې ته سلام کوم او زه یم چې کومه مینه باندې تاسو راغلي هغه شانتې مونږ به ستاسو د میلمستیا هم نه کړي او هغه شانتې حق هم نه ادا کړی خو لیکن زه دا دعا کوم چې کوم ستاسو مشران دلته وخت تېر کړی دی او کومه قرباني کړې ده الله یې د هغې دا قرباني خپل بارګاه کې قبوله کړي او د هغې ثمرات ته الله جل جلاله هغې ته په آخرت کې چې دی ورکړي او په دنیا کې د هغې خاندان ته ورکړي. امین. الله هم خوشحاله کوه الله هم ډېر قدر وکړه مفتي صاحب ډېر زیات هم خوشحاله کړم الله هم ختم جزاک الله.